أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. دا مرګري سوال تاسو کړی دی چې د جمعې په ورځ امام رانغی نو بیا به د جمعې مونځ ادا کولی شي که نه د ماسپښین مونځ به ادا کولی شي او جمعه چې کوم دی د هغه پرېښودلی شي بیا دا خلک ګناهګار دی. دا خو داسې خبره ده چې په جومات کې مستقل امام وي که هغه نه وي نو دا نور خلک خو چې کوم دی نو داسې ټول به تش لوړ به وي. کلي کې چې کوم ځای کې مونځ کېږي نو دونه څوک به پکې نه وي چې الحمد قل هو وله ورځي. د ده مطلب دا دی چې خطبه به څوک خطبه کې هېڅ هم نشته په منبر ودرېږه بل سړی به ته بانګ وکړي او ته الحمدلله رب العالمین او یو سره قل هو الله احد ووایه بیا کښېنه بیا ودرېږه بیا الحمدلله رب العالمین او بل سره چې کوم دی علم تره کیف ووایه بس خطبه وشوه. خطبه کې خو دغه خبره ده خطبه وشوه او بیا مانځه ته مخکې شئ نو ما منځ وکئ. نو لانجه خو دا ده چې تاسو د زده کوئ نه به ملیانو به چې کوم دی نو خبرې کوئ ځکه چې که مانځه ته محراب ته دې ور مخکې که نو په دې اوړي کې بیا یخني شروع شي که په ژمي کې دی نو خوله به پرې راشي په خبره پوه شوې. ډېر مې لیدلي او داسې مات شوی دی دا ګران کاري که نه دلته مخامخ ودرېدل او بیا دلته به محراب کې ودرېدل دی وایي چې بس ټوله دنیا زما په سر باندې کېښودی شوله نو رپندې پرې ولګي پوه شو مطلب باندې دا امام بچه غواړي. نو داسې ده چې خپل مستقل امام را نغې نو چې را نغې نو په دې کلي کې به دا ټول چې کوم دی د هندو زامن خو نه دي که نه د مسلمانانو زامن دي. سه الحمد قل هو خو ویلې ده که نه یاره قرآن مجید خو به ویلي دونه خو به څوک پکې د جمعې مونځ به کوي که د جمعې مونځ چا ونه کو او د ماسپښین مونځ یې وکړو نو ګناهګار شو. ځکه ګناهګار شو چې دته دی ولې د جمعې مونځ نه زده کوي د جمعې مانځه کې هېڅ چل هم نشته خو دا دوه رکعاته دا په دې کې قرات په زور دی او دغه خطبه ویل دي نو خطبه یو دوه صورته به چاته هر مسلمان له پکار دی چې کم از کم 10 صورتونه د آخریات کې هر مسلمان بنده له پکار دی چې د آخري 10 صورتونه د آیات کې. نو ډېر خلک وایي زمونږ ژبه پیړه شوې ده هلکه څنګه پیړه شوې ده نو نوڼې خو پیشو سارې وردن نه کوي خو پې خوړی شي او د انګریزۍ ټکي خو پې ویلی شي خبره باندې پوه شوې او یاره د قرآن دپاره او د الحمدو دپاره او د الله اکبر دپاره د دې دپاره چې کوم دی ژبه پیړه شوې ده داسې بکواس دی دا د سره اهمیت نشته. ځان سره اهمیت پیدا کوي او د جمعې مونځ مه پرېږدئ. دا ملګری وي صلات تسبیح دا موږ بار بار ویلی دي د صلات تسبیح د ټولو نه لوی فضیلت دا دی چې نبی علیہ السلام خپل تره ته وایي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته چې تره تا ته یو مونځ ښیم چې هغه د دنیا او د آخر د ټولو نیکونه بهتر دی. صلات تسبیح یې ورته وښودو وی چې دا روزانه کوه که روزانه یې نشي کولی نو بیا یې په هفته کې یو ځل کوه که هفته کې یو ځل نشي کو نو میاشت کې یو ځل کوه که میاشت کې یو ځل نشي کولی نو کال کې یو ځل کوه که کال کې یو ځل نشي کولی نو په عمر کې خو یې مړه یو ځل وکړه. دا د دې مانځغه اهمیت دی دا فضیلت دی او د دې په وجه باندې الله پاک ټولې دعاګانې هغه قبلوي مصیبتونه تکلیفونه الله پاک امان ورکوي حفاظت نصیب کوي. لہذا دا مونځ کله کله کول پکاري ټیم هر ټیم یې کولی شي سار اشراق ټیم ساخ ټیم دغه هم بهتر دی ماسپښین ټیم دا هم بهتر دی کنی پېشمني ټیم کې کولی شي نو ټیم وله نشته. البته کم ټیمونو کې چې نفل نه کېږي لکه د مازدیګر د مانځه نه بعد یا چې کومه دی د سار د اذان نه بعد نفل نه کېږي د نور ختو پورې نو هغه ټیمونو کې مه کوه او نور چې په تندي ودرېږي دغه وخت کې مه کوه نور هر ټیم وله چې کوم دی نو کېدی شي.